درې سیزونه دي د هغې قصد او ارادم قصد دی وحزلهن جد او پاغي کې ټوکا او خندا هم قصد دی النکاح یو پاغي کې نکاح ده که په ټوکو کې د نکاح وکړه نو نکاح شوی ده که په ټوکو کې د طلاق ورکړه نو طلاق شوی دی او که په ټوکو کې د رجوع کړې ده نو رجوع شوی ده خو نور شرایط ورسره شته دی یو مجلس کې یو ډمګی واغه ګډېده او په فارسی کې لوبه ویله وی جان بتو دادم جانان من دا دغه لوبې یوه مصره وه جان بتو دادم جانان من پښتو کې مطلب دا دی چې جانانه ما خپل ځان تاله درکړی دی ګډېده خلکو روپۍ ورکولې دغه مجلس کې یو نوجوان هغه ته چې دا لفظ واوري نو هغه ورته راسې پیسې ورته وخورې نو اشاره یې وکړه راله وی ته دا لوبه دې بیا ووایه نا ورته مخامخ ودرې ورته جان بتو دادم جانان من نو دی ورته پارسی کې پذیرفتم قبول کردم قبوله مې کړې ځان سره دوه یاران کینولې ومرېدل ایجاب قبول شو خطبه نه ده ویلې خو بس ایجاب قبول شو او پیسې د مهر 10 روپۍ شرعي مهر او 10 روپۍ شرعي ولا ورکړلې لږ ساعت پس چې هغې مجلس کې چکر ولګو ته ورته بیا اشاره وکړه ته بیا وایې جان بتو دادم جانان من دی بیا ورته پذیرفتم دوه کسانو ته ومرېدل ایجاب قبول خو شو که نه چې درېم چورله کې و پوږی کړو د مجلس نه بوتله هله ګوله جوړه شوله سړی ګړندې و ښځه یې لرې کړله راپورټ شو قاضي ته مخکې شو نو هغه ورته دا زما ښځه ده او په مجلس کې مې لیدل نه غوښتل کور ته مې بوتله وی څنګه ستا ښځه ده وی نکاح مې ورسره شوې ده وی څنګه نکاح شوې وی دا دوه ګوان دي د دوی مخکې دې ښځې وی چې جان بتو دادم ما ویلی دي پذیرفتم مهر مې نقد د دوی مخکې ورکړې وی ایجاب قبول شي نکاح نور شي هغې وی ما خو لوبې ویلې وی بس هر څه چې دي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعة ستا د ده نکاح شوې زه ورسره که زړه یې و که نه نکاح وشوله یو افغانستان طالب و ساده غوندې وی چې جماعت کې ناستم او یو اشنا مې راغی او چې مې اوس کله هغه بیا بل اشنا لته نو هغه بل اشنا له وي زم ورسره لاړم هغه بل ځای کې چې کوم صاحب وی هغه وی چې فلاني له مې واده وکړو فلاني له مې واده وکړو ای خبره کوي ما ته چې دا دونه خلکو له ما له مو کنو وی چې ښه تعالی مو کوه ای ماشومه لورې وه سچې شربت اوبه مبه هغه استیر نابالغه ماشومه جینۍ وه وی سړی ما ته چې طالب دا جینۍ ما تاله درکړه وی ما ورته چې ما قبوله کړه نابالغه جینۍ وه پلار وی ما دا جینۍ تاله درکړه وی ما ورته چې ما قبوله کړه وی بیا چې مجلس ختم شو خپل جماعت ته رالم مقتدیانو ته مې وی وی مقتدیانو وی چې موږ ډزې کوي مې چې ډزې مه کوئ یو کس وی چې اول خو تپوس وکړي چې رښتیا دي که درو وی سودکې مو که هغه ځای ته ورغلو میزبانم چې راوویسته وی هغه وی چې ما خو ده سره ګپ لګو نه طالب وی زه خو هسې وی دی مقتدیانو ته رسوا شومه وی ما وی چې زه به سبکان ویم او دا به راته غټه شو چې زما سبکان خلاص شي نو بس نکاح به کور ته بیا بوځم نکاح به مې شي نو مې دغلته ګواهان وو او 3 کسان ګوان موجودو وی دې سړي ما ته وی چې دا جینۍ ما تاله په نکاح درکړه او ما ورته چې ما قبوله کړه 3 بس ما ورته مې دا ستا ده که دې سړي ګپ لګو هم دا ستا ده لیکلې مسله مې ورکړه سره د مقتدیانو ورغې سړي وی زه چې شریعت ویلي نو ور مې کړه ټوکې به نه کوې په ټوکو کې کار کېږي دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي نکاح چې نو دا په ټوکو کې دم کېږي خو ورسره 2 ګواهان به وي او مهر به وي او دغه شانته دا طلاق که ته ګپ لګې نو هم ګورې طلاق دې ګپ نه مني
خزه ته طلاقنه نه وي کده خزه ته طلاقنه وي او ته ځا خو زه ګپ لګوم او دا مې عادت دی نو دا ګوره طلاق شوا فتاوی دارالعلوم دیوبند کی लिखली दी यो सड़े खपले खजे तो ए तलाकन तूने मेरा बिछौना क्यों नहीं बिछाया तलाका ने कट दिला तवली ने रसम करे विदा तलाक अशवा तब मां गप लगो तलाक अशवा